حضرت عبداللہ اسود عنسی رضی اللہ تعالی عنہ دا رنگ نه تور دی او شونډې مبارکې هم غټې شونډې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل تشریف فرماو د سر خپو کې نیولی دی او جاړي، ځوان دی. الله محبوب فرمای ای عبدالله ولې جاړې؟ وی قربان زه د مدینې نه یم او زه آزاد سړی یم نه یو غلام یم، تاسو زه آزاد کړم. قربان یا رسول الله غریب یم، څه داسې غټه پیشه مې نشته، نه مې په مدینه کې باغ شته، نه مې کاروبار شته. دې له جاته چاته چې رشته ور ولېږم نو رشته مالا نه راکوي. علامه ارشد القادری په زلف و زنجیر کې لیکي، فرمای الله محبوب وخندل، وای عبدالله اسود عنسی بس صرف دا خواهش ته دی چې ته واده وکړې؟ یو قربان دا خواهش مې چې زه واده وکړم. حضور فرمای اے زما غلاما اے عبداللہ لاړ شبنی قلب قبیلے سردار تورشا سلام پہ باندھی وایا، سلام نباد وینا ورتوکا زیو عام سڑین یما ز رسول اللہ قاصد را لے گلے یما. اللہ رسول او اللہ دا خوخدا چھ دستا دائیو بچائی دے دات ماتپ نکارا کے. الله محبوب پیغام دی. ګوره نن هم مونږ ته الله محبوب پیغام دی چې تاسو خپل نکاحونو کې غلط رسمونه مه کوئ، خو مونږ یې کوو. دا نکرزي وړل او راوړل دا د هندوانو عادتونه دي، شمع وړل دا د هندوانو عادتونه دي، دا د مسلمانو نه دي. دومره جهیز په پلار او مور باندې ښودل چې قرضې کېږدي دا د هندوانو عادتونه دي. ورسه هندوستان ته دا د الله رسول طریقه نه دی. بهقی شریف حدیث ته نبی علیہ السلام بی بی فاطمه ته په جهیز کې په نکاح کې څه اخیستې دي؟ واوره، 2 چټیانې، 2 د اوبو جګونه، 2 ګیلاسونه او یو د هاتي غاښونو هارو، بس دا په جهیز کې د جنتی ښځو سردار دا رخت جهیز دی. او موږ څه کوو؟ څه کوو؟ او چې 2 کسان سره جوړي او جون تیروي، بس کنه یاره څه دپاره دا دومره په 2 لکه روپۍ باندې بیډ ورله اخیستله او دا په 10,000 وال باندې لماستی کېږي او په 10 لکو وال باندې کېږي. نو چې په 10,000 وال باندې کېږي نو 10,000 وال ولې نه ورته اخلی؟ الله رسول دا پیغام د مشکات حدیث ته حضور فرمای لواړو نه بهترین نکاح هغه دی چې په کم نکاح باندې کمه خرچه راشي، کمه خرچه. او په ولیمه کې چوارې تقسیمول دا سنت دی. دا نه چې فلانی ډش راوړی، فلانی ډش راوړی، فلانی ته خو بیا وکې، خو تر سره دا بل ګاونډي دی هغه هم ځوانه لور دی، هغه هم خواهش لري، ابه څه کوي؟ ابه چاته ځي؟ پلار خو یې دیاړي کوي، لاړ شي مازدیګر ماښام وچې شونډې راشي و یاره نن دیاړي ونه لګېده، د هغه فکر خو ته نه کوي. ته څنګه د حضور غلام عاشق؟ نه، دا عادتونه به انشاءالله مونږ پرېږدو د دې میلاد په برکت سره انشاءالله. ساده نکاحونه کوئ، نه به قرضې الی، اولادونه به مو خوشحاله وي، تاسو به خوشحاله او د سکون د راحت ژوند به تېرېږي. او که خواهش لرئ نو خواهشات د بادشاهانو نه پوره کېږي. ضرورت د الله هر چا پوره کوي، خو خواهشات چې دي د بادشاهانو نه پوره کېږي. خواهش په دنیا مه لرئ او ضرورت به مو الله پوره کوي. الله دې مونږ ټولو ضرورتونه پوره کړي. بهرحال ما عزتمندو صحابي لاړو، ستړي خو نه یو، که ستړي یو بیا بندو. صحابي لاړو، دروازه یې وټکوله، څوک من علی الباب، په دروازې څوک؟ انا صاحب رسول الله، د حضور غلام راغلی یم. کېنولو، کېنه جي، کېنستلو. چې کېنستلو جي څه پیغام مو راوړی دی؟ نو چې چاته په خپله باندې واده پیغام ولوی او له نسل نه غلام او رنګه دې توری او کار روزګار دی نه او د قبیلې سردار ته راغلی لکه ناظم له MNA ته راغلی، څنګه به وینا ورته کوې؟ بهرحال صحابي خپل سترګې ښکته کړې او وایي قربان که تاسو خفه کېږئ ما حضور یو پیغام به درته سناو کړم. ما چونکې د نکاح طلب دی، د واده طلب مې دی، الله محبوب تر مخه مې دا خبر وړاندې که حضور ما ته وفرمیل چې ورشه او د بني کلب قبیله سردار ته ووایه چې الله نبی دا خوښه ده چې د ستا بچی نکاح ما سره وکړي، نو تا په دې کې څه خیال دی؟ دا خبرې چې وکړه دا سړی لږ مخکې شو، بیا وروسته شو په سوچ کې شو.
چې کور کومه د قوم د قبیله خلق پسوي او چې نو ورکوم نو الله رسول به خفشي چې الله رسول خفشي الله برانه خفشي چې الله رانه خفشي نو دنیا میں خوار آخرت میں خوار په سوچ کې شو. اے زما عزت مندو مسلمانانو رونو په یو اوک سوچ کې لاړلو ور سره لور لګیا و کور کار کولو هغه د حضور غلام دا خبره واورېده لکور ګټنه आवाज راځي اے زما خوږ پلارا اے زما بابا جانا زما له خاطر تخپل آخرت مخواروا څنګه چې الله خوخه الله رسول خوخه ما هم دارشت خوخه دی ولې چې زما رسول خوخه دا لارې وای بچی چې تا خوخه د ته به ټیم ورسره تېره ما خو خوخه ده دا خبر. بهرحال ها وشو سبا به نکاح تړلی کېږي پیغام یې ورکړو زه سړی خو له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږي راغی الله محبوب ته قربان پیغام یې قبول کړو دا ستاسو الله نبی وخندل او فرمای اے صحابی سشتت سره سبب د نکاح قربانی نشته را سره ایس نشته را سره مو خو دنیا سره مشغله نه ساتو مو خو تاسو خواته ناسو قربان نو تاسو ته هم دا خواست کوم دیندار او خلکو خیال ساتي ګوره دا د مهنګای کم زی ته ورسېده خو چر تعلیمان راوتی نه دي چې روډ جام کړی چې یاره زمونږ تنخواګانې زیاتې کوي اوس هم په دې مهنګای دور کې په 10,000 او په 12,000 ګزارې کوي او قرآن کې الله فرمایي زما په لارې ورکې یو عالم ته یو نیک ته زه په 200 درته بدله کما فرمایي والله یضاعفها الله چې خوښه شي نو دې نه به 100 چنده کي درته نو د علماو خیال ساتئ ګورې مخکې ورځو کې یو ملګری ما سره میلاو شو ما ته وی زوی راته وی چې ما ته به کباب هلې وی په خدای ذات قسم ما سره د کباب روپۍ نه وي وی زوی مې په چای باندې پام مې بدل کړو او بیا مې کلي ته بوتو ما چې دومره روپۍ درسه چې زه واپس خو کرایه کم کنه خدا خلک ګورې چاته وایي نه اسې د علماو په لباس مه خطا کېږئ خیال ساتئ الله به تاسو رزق کې برکت اچوي الله دې موږ ټولو ته برکتونه نصیب کړي. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو فرمایي الله محبوب وخندل یو 100 درهم ما ته راکړو فرمایي چې لاړ شه ځان له نوې پګړۍ والا ځان له نوې جامې والا ځان له پیزار والا سوا بستا نکاح وي الله بسنګ وختو صحابي راغی کور ته سحر بزي دکانو ته ټوله شپه په انتظار چې سبا به زما نکاح کېږي او د قبیلې سردار لور سره به زما نکاح کېږي کله یو خوا په یوه ډډه واوړي کله په بله دا انسان عادت دی چې کله یو انسان ته یو فکر لای که ډېر خوشحالي خوب نه ورځي او که ډېر غمجنې خوب نه ورځي. ما عزتمندو شپه تېره شوه سحر مونځ وشو بازار کولاو شو لګیا دی ځان ته جامې پکې لټوي غریب سړي سره چې پیسې راشي خو بیا ډېر زیات خوشحالي جامې ګوري یو دکان کې بل دکان کې په دې کې سیدنا بلال یو آواز کوي اے د حضور غلامانو الله رسول پیغام راولېږلو تاسو خپل دکانونه بند کړئ سبا به قافله وځي احد میدان ته احد په میدان باندې به کفارو سره الله او الله رسول په نوم باندې جهاد کېږي. بلال روان دی مدینه په بازار کې اعلان کوي حضرت عبدالله اسود انسی رضی الله تعالی دا اعلان واورید زړه نقشه بدله قرآن کې الله فرمای ایمان والو دا خپل نفسونه جنت په بدل کې الله او په الله رسول باندې خرڅ کړي دي زړه نقشه بدله واده شوق ختم بلې خواته شوق واوړېدو لاړو فورا هغه دکانونه پرې خو ځان ته یو ډال واخیستو ځان ته یوه توره واخیستله او په ښکته سترګو کور ته را روان شو یو خوا خوشحال دی چې سبا به جهاد ته ځمه او بل خوا دا فکر چې تا نه خو سنت پاته کېږي د حضور سنت ته نه پاته کېږي سبا خو تا نکاح دی خو ما عزتمندو حضور محبت او الله او الله رسول دپاره خپل ځان قربانول دا چې داسې معمولي خبره نه ده. بهرحال بیا بله شپه په انتظار باندې تېره شوه په سحر حضور احد چې دی مدینه منوره کې احد میدان الله دې تاسو ټول بونځي ډېر نږدې دی زه به روزانه مازدیګر تلمه
ډیر خوند کوي پیدل سړی ور روان شي دغه 2.5-3 کیلومتره دی ډیر خوند کوي او بیا چې دا نقشه دې په زړه کې الله اکبر او دا یاد او بیا حضرت عبدالله اسود انسی مزار ته ودرېږي سید الشهدا مزار ته ودرېږي نو وای بچو والله ته خوځېدی نه او بیا که شپې 2-3 بجې راغی نو هلته به څه داسې خلک ویني اولیاء به ویني چې والله حیران به پاته شي او دا یو هغه زده کوي چې چا اولاد نه کېږي او سید الشهدا حضرت امیر حمزه خواته ودرېږي او وایي چې ای سید الشهدا زه تا ته سلام ته راغلی او ما اولاد نه کېږي چې زما اولاد وشي زما زوی وي زه به امیر حمزه نوم پې باندې ږدو کتابونه لیکي الله دغه انسان ته خامخا نارینه اولاد ورعطا کړي ډېر نږدې دی الله دې موږ ټولو په نصیب کړي بیا چې دقسې علم نه ډک ورغلی بیا خو ډېر خوند کوي ډېر سړي ته لذت ملوي ما مدینه سردار صفونه ودرول صفونو نه بعد یو گمسام جنگ شروع شو حضور غلامان لگیا دی حضرت عبدالله اسود انسی ور سره نږدې اوس هم د کجورو باغ دی په کجورو باغ کې ځان پټ کړای الله محبوب ته ځان نه خای داسې نه چې جهاد نه مې واپس کی چې تا خو نکاح دی مازدیګر به د نکاح تړما ځان پټ کړای دی الله محبوب لره مېز نه آواز کوي اے صدیق دا ټول ز پیژنما لره مېز یو کسته ما ته شاګرځوي ما ته مخ نه راکوي ما نه شرمېږي اے صدیق ما ته وایا دا څوک حضرت صدیق اکبر حضور ته ولاړ دی حفاظت کوي حضرت سیدنا صدیق عرض کوي یا رسول الله دا دستا غلام حضرت عبداللہ اسود انسی جہاد تراغلائے دے حضور فرمائے خمانا نکاح کولو دے دل تراغلائے دے قربان جہاد تراغلائے دے شہید شو 70 صحابہ شہیدان شو دے ہم پاک 70 صحابہ نبی علیہ السلام دا دیر درد والا ورزوا اللہ محبوب پا لغاق مبارک شہید شو دیر درد والا ورزوا ما عزت مندو الله محبوب کله یو غلام ته ورمنډه کی کله بل غلام ته ورمنډه کی کله بل غلام ته ورمنډه کی پدې کې لره مېزنا حضرت سیدنا عبداللہ اسود انسی باندې نظر پرې وتلو محبوب کریم مخبل لنګراو چتکړلو لواړو نزیات منډه دته وهلا راوای خستو خپل غیږ سره ولګولو بیا په خپل نورانی لاسونو باندې حضرت عبداللہ اسود انسی هغه وینه او هغه خاور د احد میدان صفا کوي حضور فرمای اے زما صحابو تاسو خدای احد په میدان کې ګوره خو الله په ذات مې دې قسم وي زما محمد رسول الله سترګې ګوري چې په مدینه کې چې سترګې مې ګوري چې په جنت کې جنتی هورو حضرت عبداللہ اسود انسی لوگو تو نہ نیولائے دے جنت سیر پہ باندے کوي نو فرمائی دیدن د سر په سودا کېږي چې سر لرې خاورې به وکړي دیدنونه د حضور مینې نه ډک خلک نه ځان ته ګوري نه خلکو ته ګوري نه دنیا خواهش ته ګوري ځان قربانې نو ما عزتمندو مونږ به هم له دنیا نه ځو دنیا نه خلک روان دي خو چې ته په داسې حال کې ځې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله د مرګ وخت راغی نو بیبي خپو خواته ناسته دی او بلال بیا ځان سره مسکی شي بیا ځان سره مسکی شي بیا ځان سره مسکی شي بیبي ورته وایي قربان تا ځل قدم دی له دنیا نه روانې ما په زړه باندې یو غر پروت دی چې زه به ستا بغیره کونډه شمه زه به کونډه شمه او ته بیا ځان سره وخاندې د خندا دا وجه څه دی بلال په سترګو کې ټپ ټپ اوښکې را روانې شوې وایي ای زما بیبي تا ته پته شته دې جدایي زما زړه ټوټې ټوټې کړی دی ان قریب به زه په قبر کې محبوب دیدار کومه محبوب دیدار ته زه ور روان یم وخت را نږدې کېږي دې لجاته زه په خپل قسمت باندې ناست او خوشحالېږم نو ما عزتمندو د حضور محبت چې دی دا یو عام شیز نه دی الله دې پر زړونه خوښ کړي دي زړونه خوښ کړي دي هرې مور زوی محبت نشي کولی موږ به د سیدنا صدیق په نظر ګورو
مونږ به سیدنا عمر په نظر ګورو، مونږ به سیدنا عثمان په نظر ګورو، مونږ به سیدنا علی په نظر ګورو، او کتا د ابو جهل په نظر وکتل نو نه به د دنیا شو نه به د آخرت شي. الله دې مونږه د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي. الله رب کریم دې زمونږ د امین محبت محفل په خپل دربار باندې قبول کړي. آمین. وما علینا الا البلاغ.